په نیپال کې د وزیر اعظم خزا ژوندۍ سوځولې شوې ده او تاسو به د ټول نه زیات په دې خبره حیران شئ چې دا دومره غټ انقلاب د کالج سټوډنټانو راوسته د سټوډنټ فدریشن د جینزي په نوم باندې یو ورکوټي تنظیم او په ټول ملک کې دا غټ انقلاب هغه راوسته څنګه چې زموږ په ملک کې د پښتون سټوډنټ فدریشن دین علاوه انصاف سټوډنټ فدریشن او غیره ټول دا سیستمونه چلیږي د قشان د جنسي په نوم په نیپال کې د سټوډنټانو تنظیمو فدریشن او هغه دغه انقلاب راوسته هغه دا انقلاب د کم ځای نه شروع کو کله چې په ملک کې سیاستدانانو کرپشن زیات کو او حقوق عوامو تنور کول نو دوی احتجاج شروع کو نو په دغه احتجاج کې د جنسي فدریشن چې کوم سټوډنټانو هغه د حکومت طرف نه گرفتار شول نو په دغه دوی له غوسه ورله دوی د سوشل میډیا په ذریعہ احتجاج شروع کو او خپل احتجاج مخکې بوتل غوستل خو د حکومت طرف نه ورته د سوشل میډیا پلیټفارمونه هم بند شول په دوی هغه بیا اوټ اف کنټرول شول دماغ کار پرې خو او پارلیمنت ورل غون پارلیمنت یې مسوځو هر څه چې کوم د مکمل تور سره په ملک غټ سرکاري امارتونه هر څه تباہ وباکل وزیران رونی ولغه چې کوم د پرتګو کمیسې ته خپل بربند کړو راکې خو دل په دین علاوه د وزیر اعظم چې کوم د ملک پر خو دغه تخته د وزیرانو ملکونه پر خو دلو تخته چې کوم بس سټوډنټانو له پلاس ورته ما مخسر به ماتول په ملک یو انقلاب راغی یو خطرناک صورتحال را حکومت تباه شو نوې حکومت ته اوس جوړیږي د دې نه مخکې داس انقلاب په سریلانکا کې راغلو انډونیشیا کې او بنگلاديش کې تاسو په خیال داس انقلاب پاکستان کې راتلی شي او ګنا په کمنټس کې خپل رائے لازم راکې ډېر مهرباني